کتونکو دا وخت موجود یم د لزاک او وچولې بایپاس باندې کوم چې د جوړېدو نه وړاندې هغې کې ځای په ځای باندې کډې جوړې شوي دي د دغې کډو په اړه باندې به خبرې کوو کډو په وجه باندې د دغې ځای خلکو ته څه مشکلات دي کومو مشکلاتو ته مخ دي راځئ د هغو سره خبرې کوو د پی ټی آی ګورنمنت راغلی او په 2013 کې په لومبي ځل راغی نو د هغې لومبی دا یو دغه چې مطلب مونږ هر یو ځای کې پاخه روډونه جوړ کړو بایپاس یې جوړې کړو د دې خلکو دا مشکلات ختم کو که تاسو 10 کاله یا 15 کاله مخکې وګورئ جي نو په دې ځای کې چې باید چېرته په کور کې داسې مریض راغی نو په کټ کې به یې د هغه ځای نه راوړه او هغه میاګانو پول ورته وي هلته به یې په کټ کې به ورته ځکه چې دلته څه ګاډي ماډي نه شو راتلی او صرف د خرګاډي لار وه پی ټی آی ګورنمنت چې کله نه راغی نو هغې دا یو ښه قدم اوچت کړ چې هر ځای کې بایپاس یې جوړې کړې د دې خلکو د اسانتیا لپاره خو که تاسو وګورئ د اټکي بایپاس هم جوړ شوی دی په هغې د دې علاقې چې کوم لوکل خلک دی د هغې هم دورب دی او د هغې تګ راتګ دی پې نو په دغه وجه په هغې داسې ناخوشګواره واقعې چې دي دا ډېرې کمې راځي زموږ چې دا کوم بایپاس دی نو په دې باندې څومره چې مومند دي او څومره باجوړ دی دا زموږ نه زیات پې د هغې تګ راتګ دی او د هغې هم دورب دی جی دا تاسو وکتل موږ ورته ځای په ځای د 40 سپیډ بورډونه هم لګولي دي او د هغې په وجود هغې دومره سپیډ سره مزل کوي او دومره سپیډ سره ځي چې دا بریکر یې مته اچولی دي چې د دې بریکرو په وجود هغې به د بریکرو هم ښه کولو وړي او هغه سپیډونه وهي د دغه سپیډ په وجه باندې زموږ په دې روډ باندې روزانه نی په 2-3 ورځ دا ناخوشګواره واقعې راځي تاسو که د روډ خبرو کې نو بالکل حقیقت دی چې دا سره منمه دا روډ ځای په ځای خراب دی دا کوم هغه طرف چې دی مونږ چې ولاړ یو زمونږ ګس لاسته چې کوم سایډ دی هغه خراب شوی دی په دې باندې د تیږو ټرکونه راځي نو زه دا وایم چې په ابادۍ کې کوم بایپاس تیر شوی نو په هغې باندې یو ځای کې هم داسې نشته چې په ابادۍ او په کلي باندې د هیوي ټرکونه راځي ځکه چې په دې باندې کوم رولر ګرځېدلی چې د هغې 7 ټنه وزن دی او تا پې د 100 ټن او د 90 ټن ګاډي را خوشي کړي دي نو روډ به که هر څومره ښه جوړ کېږي نو دا بایپاس دی لوکل بایپاس دی دا جوړ نشي پاتې کېدی نو هغه طرف ته چې کوم روډ خراب دی هغه خلک دا باجوړیان دا هغه طرف پرېږدي او دې طرف ته د روغ طرف له راځي د موټر سایکل والا او د سایکل والا خو ته بالکل انسان نه ښکاري اوس پرونی خبره به چې زه وکړمه چې زه دلته ناست وم زما د وړاندې 2-3 موټر سایکلې داسې راللې 2-3 ګاډي داسې رالل چې په دې بریکر باندې مغې بریک نه نیسي او داسې ډایرکټ پې اوړي جي موږ ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات مشکلات دي راته دا چې په چا باندې راشي نو د هغې نه تپوس کوی جي دغلته ولاړو ما تقریبا 14مه روژه وه زما د تره لورې دغلته په کچه کې وویله جي دا خلک دا بایپاس تنګ دی وړوکی دی دي له چې غټ ګاډی په دغه طرف باندې راشي او دې اورټیک کوي چې دي په دې کچه کې اورټیک کوي زموږ ماشومه یې دغلته په دا کچه کې والې ده جوډیشلي نظام دی هغه خو هم تاسو ته معلوم دی جي زموږ ماشومه مړه پراته وه او په 2 ورځ باندې ګاډی موتیو او هغه کوم چې چا چې کوم ډریور وهلی و نو هغه موتیو هغه ته هم ضمانت میلو شوی جي مونږ د اے سی صاحب نه د ډي سي صاحب نه د خپل ایم پی اے ایم این اے صاحب نه دا پرزور مطالبه کوو چې دې روډ کې کوم د خراب ځای نه دي دا دې مونږ ته فوري جوړ کړی شي بل چې په دې روډ باندې به تاسو ځای که تاسو وګورئ جي د دې دا شولډرې نه دي شوي که موټر سایکل والا باندې داسې دا ګاډو والا راشي او د دې روډ دا شولډرې جوړې شوي نو هغه به لاندې راکوشي خو جي د دې دا شولډرې هم نه دي جوړې شوي نو موږ دا وایو چې زموږ دا روډ دی دا دې پورې جوړ کړی شي او د دې چې کومې دا شولډرې دي دا دې موږ ته وکړی شي موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زموږ په دې سړک کې څونه ځایونه خراب دي فوري دې موږ له دا جوړ کړی شي ولې چې په دې باندې روزانه اکسیډنټ کېږي د نن نه 1 کال مخکې زما د ګل شانتې ترورزی په دقه رشکې لارې سره و هغه د دنیا نه لاړه روزانه په رمضان مبارک کې 14مه روژه باندې د دې یو هلک و د ګل شانتې ځوانۍ ته یوړه لاړ د دې دنیا نه مونږ د پی چې ای نه مونږ دا مطالبه کوو چې په دې باندې مونږ ته بریکر یې ولګولی شي 1 کیلومتر فاصله باندې